دغه رنګه څلورم نمبر مسله چې څوک د حضور مبارک نوم ووري ګوتې ښکل کې او په سترګو باندې راکاږي د دې عمل کوونکي لپاره آخرت کې روز قیامت څه فایده و اجر ملاویږي او که نه. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله اذان واورېدو په هغې کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم اسم مبارک ذکر شو نو ابوبکر صدیق سے خپلې ګوتې ښکل کې او په سترګو باندې راکاږلې. د دې باره کې ملا علی کاری موضوعات کبرا کې ما تاسو ته د عبارت پیشم کو بیا یې ویمه من فعل ذلك فقط حلت علیه شفاعتی. حضور مبارک فرمایي چا چې داسې عمل وکړو چا چې داسې کار وکړو حضور مبارک فرمایي د شفاعت به زه کوم. او دا روایت المقاصد الحسنه د علامه عبدالرحمن سخاوي علیه رحمت هغه هم دا را نقل کړی چې څوک دا عمل کوي د حضور مبارک نوم ووري او ګوتې ښکل کړي او په سترګو باندې راکاږي د دې نه دا فایده د روز آخرت چې حضور مبارک فرمایي د شفاعت به زه کوم. پنځم نمبر